السلام علیکم ملګرو جنید خان مسور ورځ مخکې دا ویډیو په سوشل میډیا باندې ډیره زیاته وایرل شوی و د دې ویډیو په وجه باندې دغه د اس اف اهلکار چې کوم دی دا کم اهلکار چې د ماشومه د وختون راخه او روي غرزوله د خپل ډیوټي نه د خپل نوکرای نه ټرمینیټ شو جی دا سوشل میډیا پاور دی جی سوشل میډیا دومره پاور دی لکه موږ خدا اړو سخکاری نه موږ خاص سکرولینګ لپاره یوز کوو خو دې چې چا صحیح استعمال کړی د ناغله فائدې ضرور حاصل شي دي دا یو ماشوم و چې پلار د مسافرین راتلو دا واقعیا د کراچۍ په ایرپورټ باندې شوی او دا نن پرون کې نه و شوی د دې واقعي تقریبا یو میاشت شوی چې دا ویډیو جوړه شوی و خو دا ویډیو بیا سوشل میډیا ته راغی په سوشل میډیا دومره شیر شو دومره تنکیر پیو شو چې اس اف ډپارټمنټ چې کوم دی مجبورن دغه سړی د ډیوټي نه ټرمینیټ کو جی زیاتې کړو چونکې داسې نه وکول پکار یو ماشوم سره داسې قسم رویه نه وکول پکار خو بیا هم دغه مشر چې کوم زیاتې کړو د هغې سزا هغه ته ملو شو او په څه وجه باندې ملو شو د صرف او صرف د سوشل میډیا په وجه باندې ملو شو چې دغلته کراود کې دغلته به داسې مطلب په ایرپورټ باندې څومره ډېر کراود کتلی به اکثر تاسو یو مسافر راځي ډېر ورپسې د کور نه واته کسان پوره فیملی ورپسې تلي ډېر ورپسې خامخا یو نه زیات کسان یو مسافر پسې ختلی وي خامخا نو هلته بیا ولاړ وي ویټینګ ایریا کې مسافران روزي مسافر روزي او بس دی ورځي ملاویږي ورسره نو دغه رنګ د ماشومې چې خپل پلار لیدلی دی دی ورمنډه کړې ده بې صبره شوې ده چې څه ټایم پولیس اهلکار یې کراس کولو نو پولیس اهلکار چې کوم دی اس اف چې کوم ډیوټي کوله هغه د ویښتونه نیولې ده او داسې شاله یې راښکلې ده غلټې راغورځولې ده جي چونکې بیا پلار ځان ته راجوختم کا ماشومې جړل هم ډېر زیات مطلب هلته څومره هم کراوډ و هلته څومره هم خلک ولاړو څومره هم هجوم و هغه یې د پولیس اهلکار د حرکت چې کوم دی خوښ نه شو او د کمال خبره پکې دا ده چې چا ویډیو جوړه کړې وه دغه ویډیو بیا سوشل میډیا ته هغه اپلوډ کړې ده هغه بیا دومره زیاته وایرل شوه چې دغه پولیس اهلکار د خپلې ډیوټۍ نه برخاست کړی شو ټرمینیټ کړلی شو SF چې کوم ډپارټمنټ ته هغوی مجبورن ایرپورټ سکیورټي فاونډیشن دی یا فیډریشن دی واټ ایور اس اف چې کوم ابریویشن دی د ایرپورټ سکیورټي د جی دا صرف ایرپورټ پورې محدود وي په ایرپورټ باندې ډیوټي کوي دی جی نو هغه اس اف ډپارټمنټ چې کوم دی دغه خپل سړی د خپل ډیوټۍ نه د خپل نوکرۍ نه ټرمینیټ کړی دی تاسو له ما په سکرین باندې نوټیفیکیشن هم وښولو باقاعده نوټیفیکیشن جاری شوی دی د خپل نوکرۍ نه صرف د معمولي حرکت په وجه باندې معمولي حرکت نه دی جی دا د انسانیت تذلیل دی دا د انسان تذلیل دی جی الله پاک وایي ګوره ته زه تا نه د خانقابي عزت نه غواړم زه تا نه د انسان عزت غواړم ته انسان مه خفه کوه د انسان په زړه کې ځان له کور جوړ کړه خو مونږ خلک خو دا نه کوو مونږ خو دلته حرام یو که ولاړ شو هلته پې ابي زمزم څکو مونږ خو دلته وایو شراب حرام دی دلته شراب نه څکو او بیا په حرامو باندې په حرامو پیسو باندې مونږ لاړ شو هغه ابي زمزم څکو نو په حرامو پیسو باندې ابي زمزم څکل هم حرام دي لکه تاسو خو دلته یو بل له مشورې او بل له مسلې شروع کړي چې شراب مسکه فلاني او شراب حرام دي او بیا په حرامو پیسو ته لاړ شي هلته په حرامو پیسو باندې ته ابي زمزم سکینو هغه ابي زمزم چې کوم دی هغه هم پتا باندې حرام شو جی نو خیر الله پاک ته موږ له هدایت وکړي چې داسې قسم حرکتونه کم از کم نور خو الله پاک سره معاملات زموږ دغه رنګ دي خو چې انسان سره هم کم از کم معاملات ټیک شي که نه نو دا یو شاړ غوندې ویډیو وه ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو والسلام